सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, दा जलसा नंदलवाड़गी प बाजार के द सीरत कॉन्फ्रेंस पनुम बांधे मुनक़द शवे। आओ जोड़ा करे दा जलसा सैदान होगा। अजीजान उज़्ज़ा लगवंदे वक्त के द असली दिन यो नक्शस्ता सुमख के बयान चे असली दिन दे चशे और पदेमल की मुंगा द दिन न जुड़कड़ी चशे। तासो ख्याल रख, असली दिन दे चशे और देमल की मुंगा दिन न जुड़कड़ी चशे। मुंगना मुराद हुकूमत द मुल्क दे और मुंगना मुराद आवाम द मुल्क दे। द पाकिस्तान हुकूमत द दी दिन न से जुड़ करी दी और द पाकिस्तान आवामो द दी दिन न से जुड़ करी दायो लंडा गुंदे नक्शा स्तासु पर मखक्यार स्कूल द हदीस अल्फाज में हुए दागा अल्फाज दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार सहाबा वाला राला वो या रसूलल्लाह ताना रुस्तु बमुंग चको जमुंग बस प्रोग्राम सरदार कौनैन फरमायल ए सहाबाओ दो सीजुने में दर तफरीकी दी यो द खुदा कुरान बल जमा सुन्नत कतासु द खुदा पे कुरान और जमा पे हदीस अमल कोलो नुतासु बदा अल्लाह द रहमत द सूरी लांदी शरे बन जलील के औ कतासु द खुदा कुरान और जमा सुन्नत प्रेखवा नो अल्लाह बतासु प्रीदी यो रज़ न बलिल जलीलियई बले न बलिल जलीलियई बले न बलिल जलील। अजीजानो दागीद वफात न रुस्तो इंतखाब द खिलाफत द अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्होश आ खलीफश खलीफा संगश नन खलीफा दे तमाम अरब ते बैत कई आओ माजीगर सादर पोगा चोली दी बाजार तरवान हजरत उमर पर मखवरा गए चर तरवान वेजम दा सादर खरसोमा चिबाल बच ललग ओढ़ पैदा ब्या बद कौम खिदमत शुरू कर उमर फारूक और तो फरमायल 14 अल्लाह बंदा द टोल मुल्क अमीर शुए वख बटोल द कौम खिदमत तवर के उस सादर बतप बाजार के खर्च राजा राय वस्तो अबू उबैदा वजीर खजाना वर्ते हुए च द अमीर उल मोमिनीन कोर तबा पाव ओड़ो द सड़ी पसर आरज पाउड़ सिद्दीक अकबर दामारत कार शोरोक और पाउड़ बद सड़ी पसर द दुई कोर ततला सौरज तेरिश हुए खपली बीबी वर्ता हुए चिया अमीर अल मोमिनीन अनार तमेड़ शिवे
هغه ورته وی بیبي داس چل دی چې ما سره خو فالتو پیسې نشته چې تاله انار راوړم که خامخا انار خوړل غواړې نو ته یو اته ورځې په نیمه نیمه خېټه روټۍ وخوره او دا د خپلې حصې اوړه جمع کا دا به زه خرڅ کم او تاله به پې انار راوړم اته ورځې د امیر المؤمنین بیبي په نیمه خېټه روټۍ وخوړه اته ورځې پس یو سیر وړه صدیق اکبر ته ورکوې دا خرڅ کا ماله پې انار راوړه هغه اوړه یوړه او واپس بیت المال کې داخل کړ او آرډر یې وکړو چې دینه بعد زما کور ته چې کوم اوړه راځي نو زما د ښځې په نوم به نیم پاو اوړه راځي ولې معلومیږي دا چې زما ښځه په نیم پاو اوړو گزاره کولی شي دا باقی نیم پاو به د چابل اوږي او د غریب په خېټه کې پرېږدي مازدیګر کور ته راغی انار دې رانه وړه وی بیبي هغه اوړه خو ما واپس بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دې نه بعد به زما د بیبي په نوم باندې نیم پاو اوړه راځي معلومیږي دا چې ته په نیمه خېټه هم ګزاره کولی هغه الحمدلله اے صدیقه که معامله دا ده چې زه په نیمه خېټه ګزاره کوم او زما د خېټې اوړه هغه د بل غریب اوږي په خېټه کې پریوزي نو ما ته په دې فخر دی دې نه بعد به زه نیمه روټۍ عزیزانو دا امیر المؤمنین دی د بیت المال نه 15 سیزونه ورته ملاو شو یو اوخه چې د دې پی به میلما وغیره تسکي 2 جوړې جامې یو د اوړي یو د ژمي یو د خامتا صادر چې کله مړ شي نو دا به د کفن وي او یو د لرګي کاسا چې دې کې به تم خورې او میلمه ته به هم راوباسي دا امیر المؤمنین دی څه د پاسه 2 کاله د حکومت دی چې مړ کېږي لورې ورته ناسته ده جاړي ابوبکر ورته وایي بچیا ته ولې جاړې جاړم خو به زه چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی داسې پولیس به مې گرفتار کی چې وړاندې مې لیدلی نه دی داسې عدالت کې به مې پیشي وي چې وړاندې مې لیدلی نه دی بچیا جړه خو ما ته پکار ده نو ته ولې جاړې لوري ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا ما د محمد رسول الله په وفات باندې دا خپل اوخي په سر کې بند کړي وی جړل مې نه چې پلار مې ژوندی دی استاد مرګ نه رستو به زما د مخنا او زما د سترګو نه د اوخو سیلابونه روان شي پلار په لاس والو چې بچیا جاړه ما جړه ما ته پکار ده چې داسې تیارې ته روانم چې وړاندې مې لیدلې نه ده اے بچیا چې زمړ شم د بیت المال دا 15 سیزونه دا به واپس عمر فاروق تاواله کې
ولی زه چې مړ شم د قوم خدمت به منقطع شي نو د بیت المال شی دا هغه چا په کور کې حرام دی چې څوک د قوم خدمت نه کوي هغه څوک د بیت المال شی استعمالولی نشي چې څوک د قوم خدمت نه کوي نو مانا رستو به خدمت منقطع شي بیا د بیت المال سامان زما په کور کې حرام د وفات نه رستو حضرت عائشہ 15 واره سيزونه عمر فاروق تواستول عمر وی الله دې په ابو بکر رحم کی دا سه ګرانه پوړی کې خوا چې بد عمل کولم کارې دار ده تاسو خیال راکړئ عزیزان د دنیا رستو عمر فاروق خلیفہ خلیفہ ده د قجورو باغ کې ناسته کمیستا تاکای ګنډي د مصر یو سفیر را سفیران مفیران خو به کې جنې نامې ځکه چې دل راشي تاسو ته ګډان مډان ورته ودروي پلاس وی مبارک شي لوارګي نو والله کم خدای فرید دا خبره به ټول راضي خوځه ما او پرېدم مومنا د ډېرې مودې سودا به در باندې نن وباسم چې دا تاسو ته کول څه پکار دی او کوي څه لګیایي بجلیګر پتو پاو لګاوه اسلام زنده باد وایا بجلیګر صحیح اسلام زنده باد وایا عزیزانو د قجورو په باغ کې ناسته او کمیس ته ټاکای ګنډي د مصر یو سفیر راغی چې سفیر راغی دا سلره ولاړ عمر فاروق ورته دا سې وکړه پاغل ارزاو لګېده عمر فاروق ورته وایي چې راځه یریږه ما ولې غبراو شو سفیر ورته وایي امیر المؤمنین حال دې دا سموي ستا پسترګو کې دومره روب دی چې ما دا جرأت نه کولی شو چې درته نږدې راشم د مسلمان قوم مسلمان قوم ذلیل شي کینولو خپکیږه ما سفارت کاغذات ته واغسته او رخصت د شپې ګرځي په ملک په دې شپه کې چاته تکلیف وشو زما په ملک دا شپه کې چا نهر شپه تېره کړه زه به خدای له څه جواب کوم په دې کې غوښې راووتې او دې خوړې او الحمدلله شکر دی شکر دی شکر دی شکر دی شکر دی تا تپوس کړی دی چې دې کلي کې زه سرې کړې غوښې خورم لګي کې ناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تاسو پوه شئ پیغمبر تسبیح کولی جنگ احد کې غاښونه مات کړل کړیو که نه یو کړي منځونه هم تسبیح تهجد د ټول ملک د اسلام غمم په سر او د مدینه
بدر کې پخپله د لستوڼو نه غشیم وتلی میدان ته بروزه میدان ته د بيدینۍ خلاف با جهاد کې خان نوکر چلته تللی دی نو د کلي هلکان ناستو تاش یې کولو تاش پیژنئ وی سی آر پیژنئ وی سی آر خو پیژنئ ټلویزیون پیژنئ اتلس کروڑه دا امیر المومنین ته لاس اوچتي له راغلی لاس یې پې اوچت کو چې دعا وکړئ چې دا ټي وي سټما دعا وکړئ چې خدای پې اور ولګوي ټیک ده زما مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی او که نه دی ټیک شو یو خبره ویلی او مایلونه هم در سره ناست دي ویلی او مال په ټي وي کې چې وګوره د جمعې پر ورځ پهلواني کېږي سنډاګان پکې کتریم دي غټ غټ پیرنګیان ښځه دی چې دی غټ چې زموږ پټ اندر دی دا دی زه څه پیشوګي له ورکړی یم چې نه خدا هی ملا نه وصال سلم نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے